زدر لشام خو پریده و مکه و مدینه تیم خالی کوما تا دی مسلمانانو نه مکه و مدینه خالی کوم ته خو لا شام یادای خو ما ته یو مکرا ک دیار جان ورته وی بهرحال هرقل بادشاہ ته کافر او بادشاہانو خپل خپل فوجونه راولېګل 2 لاکه یو ورکړو 2 لاکه بل ورکړو 2 لاکه بل ورکړو حتی در دې پوری چې 10 لکه فوج هرقل بادشاہ تیار کو 10 لکه فوج پدې کې 15,000 هغه کسانو چې د مسلمانانو نه مرتد شوي او روم ته تللي دا مرتد شوي 15,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غسانی کوله دا مشرو نو 15,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خبر را رسیدو وی هرقل بادشاہ ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو پتا سو حمله کوي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغون کړو زې په زې باندې فوجونه په جنگ کې اړمو صحابه کرام زې په زې خارونو ته لګلیو په ټول پسې سوال جواب وکړو زر تر زر تاسو راشي زما خواله ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لرا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلی مال مشوره راکای هرقل بادشاہ 10 لاکه فوج زمون مقابله تر استل دي مونږ صرف 2,000 کسان یو زسو کمال مشوره راکای زګدا د صحابه کرام عادت او چې داغي کار په مشورې سره او قران وی و امرهم شورا بینهم داغي کار په مشورې سره پدې کې یو تن فاسدو وی زما رای خدا دا چې زید شام پریدو مدینه منوره کې مورچې جوړو شام پریدو وی زکا چې 10 لاکه فوج دی نو اسنه چې مونږ دلته ناس یو مدینه رانه قبضه نکي نو شام پریدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالو ول هغه رانه قبضه نکي ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره اورید ډیر سغ وسه شو دا کسته وکینا کینا زما د مجاهدینو ټوله حوصله دي خراب کړله ته خبر وکړه شام مونږ په کوم قربانو باندې قبضه کړای څومره شهیدان په مونږ ورکړي دي او ته سوچ شام پریدو مدینه ته ځو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په دې غزا کې شریک وو دا د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداری کوله د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده نه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی زما مشوره خدا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو وی زکا وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینه ته نه ځي کو دوی مدینه ته ځینو دا یره به سره چې د شان برابر باندې دوی حمله وکي نو اول به مونږ ختمي مونږ پسې بدل ته ګرځي زمونږ سره به اول مقابله کوي ورسته به مدینه ته ځي ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورید ډیر زیات خوشاله شو ډیر خسته مشوره دی راکړه خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو د فوج مشر دیو امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خود د فوج کومندانی او مشری چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کولا او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګ مشوره خوراک ته ول خاموش ناشتي کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پاک ډیر خیر اچولې ده ته ول مال مشوره نه راکای خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده خو مسلمانانو چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زم د دوی مطابق خبره کومه ورنه زما رای دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل نه مال به مشوره راکای وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت تی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دار چې په دې ځای کې پاتې کېږي خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې
وی ځکه دلته ګیر چاپېره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیزه منډه وي زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز دي هغوی چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغوی فتحه نشي موندلی زمونږ آسونه چې داسې د لرې نه راخوشي که او راشي نو دوی فتحه مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا پرې د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ آسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا څه رایې ده زما رایې دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو آسونه به ځغلو چې څه کېږي او خوا ته دریاب هم دی اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلی ستا مشوره ډیره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی ته او عبد الله رضی الله تعالی ورکو ویلال شدا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی ورسوه چې مونږ باندې لس لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبدالله رضی الله تعالی ورکو عبدالله رضی الله فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده شو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان مې څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایي وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغه 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالی فسار باندې روان شو اوخته وختم د خالی فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجان چې دا ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو چې ډیر اوږد مزل له شام ته روانه او غزال روانه کې د شاړو دوباره ژوندې رام نشي راشه د نبی علیہ السلام د روزي خلک زیارت وکړه کنه دا به د اخیری زیارت شي د نبی علیہ السلام د روزي یوخ می راتاو کو رالم د نبی علیہ السلام روزي خواله وی چې رالم الته علی رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی الته دي وی علی رضی الله تعالی راته فرمایل چې سره رالی ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته ځمه خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی رسول الله د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی دا غن دعا واخله ما ورته وی چې هغه ته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی رسول الله د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کړو وی دعای شروع کړ علی رضی الله تعالی عنہ لاس اوچت کړو
وی دعا شروع کا وی چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه تا ته د رسول وسیله کوم زه تا ته د پیغمبر وسیله کوم هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیہ السلام وسیله کړي وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیہ السلام ته خطا معاف کړي وو زه تا ته د پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبد الله ته دا سفر لګلان کا سفر ته لګلان کا او دا سفر ته آسان کا دا دعا وغوښته وی علي رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعا وکړه لکه وی علي رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې عبد الله علی شبو ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلار آسان ځان رسوا عبد الله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یو هفته کې کړی وو او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې د ویزه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی مې د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د دوه نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره اهل بیت په دعا سره به هر حال زه چې الته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکو چې هغه ته مې ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلي دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوي خو زما صحابه کرام بې ځایه ځان مه وژنئ صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم پوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی و هلته تللی و 8,000 کسانو سره دی راوغوښتو ویلار شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځان له مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدی لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغې چغې ووالې البراز مخې ته روزئ چې دا आवाज ابو عبیده رضی الله تعالی وورید کنه توره راواغسته استه وخت داغه مطلب دا چې د جنگ لراغه نو چې د استه وختو او د ور لمخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل شوندان بوین کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی توري تلاش کو داسې راوسته واړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وای گزار ونه کې زه جنگ لنیم راغله روغی لراغله ما ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایي وای څه وایي عزت دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نشئ مونږ 10 لاکه یو تاسو 2,000 ولې ځان وژنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایي څه خبره پوره شوه وي او زما خبره واوره مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړی ده چې ایمان راوړی بس سلامت پشئ ایمان راوړی سلامت پشئ زمونږ نه خلاص یې ایمان راوړی هغې ته نه ایمان چېرته راوړي چې ایمان خو راوړی تاسو سره جنګونه سله کوو دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړی چې ټیکس پتې اخلی جزیه به تې اخلی ټیکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو درېیمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو ورسره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو
هغه طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي و خپل 10 لکه پوځ به مخې ته نه وباسئ په 10 لکه پوځ به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي موږ ته دا 10,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبیل الله بن سهیم غساني دا 10,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي موږ سره هم دا 10,000 کسان عرب دي اوسپنه په اوسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي دا 10,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبیل الله ابن سهیم غسانی 10,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللي وي غزا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي تاسو به د دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولې خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 10,000 دي موږ 1,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي هغه 10,000 موږ 1,000 ما 10,000 ته 1,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد بن ولید وی زما امیر او خبر دی بالکل منم خدا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خدا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد بن ولید وی ګوره هغې 10,000 موږ 1,000 موږ به نن جنګ وکړو دغه 10,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لکه نور روباسي نو موږ سبا جنګ نشو کولی ستړي یو که نه زموږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک دې ووژل 2 لکه نور ووژل نو هلته کې 8 لکه پوځ نور پروت دی نو 2 لکه به نور روباسي وی زموږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګای اب در کمی پوری ته جنگ گئے الله ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي ته سوای سو کوم زه تر راته وایا وی زما رای دادا چې د 10,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دادا د 10,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 10,000 زما سره به 10 کسانی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوي د عمر رضی الله عنه خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل که زه د نبي علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نه اول به په خپل شهید کېږم زه به مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چرته 10,000 او چرته 10,000 کسان چرته 10,000 او چرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو ای ابو سفیان په جاهلیت کې هډیر بهادر وي دا د وسد بوزدلې خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایل د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د 10,000 کسانو جنگ کوي کنه نو په 10 نه په 10 کسانو وکا پس وکا نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي د 0 تنو مقابله کې کنه هغه 10,000 او 10 کسان نو یو مسلمان به د 0 کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیا هم خو چې تاسو وای 10 دي جزه 10 به بوزمنو وبره لخته نه راوړم 10 به بوزمنو لاندې کمره کې بجګه ګلاس دي 10 به بوزمنو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 10 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته سو کافر دي 10,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنا ویما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي
چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټیم په ټیم به یو صحابي په شپېتو زرو کې شپېته کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به موږ زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع ورته وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل ویزه چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای وی ټیک دا چې دا سره ما خامني دا خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی دا ستړ استومان په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې صحابه کرام خو له رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمال صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويختنه شپېته صحابه کرام به بوستیو کړه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو خالد بن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل ډېری وجړل یا الله زب تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زب عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلويخ تنه شهیدان کړو ډېری وجړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل ابو عبیده مال سلطنه قربانه والا پکار دي سلطنه قربانه یا به خپل سلويخ تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم مال سلطنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل ګوره ته ډیر ستړی شوی ز په خپل زم وینا ته باندې زم زما ټول ورځ جنگ کړي خو زم سلطنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چلاړو الته ورسېدو نو چې اوی قتل د کافرو 15000 مرداران پراته دي شپېته تنو څو تنه کافر مردار کړي دي 15000 شپېته تنه 15000 چرګان هم نشي حلالولی دا د الله امداد و شپېته تنو 15000 کافر مردار کړي او چې غیر چا په خپل مرګري اولټول کنه نو لس صحابه کرام شهیدان پراتو لس صحابه کرام شهیدان پراتو هغه خپل مرګرو ته حواله کړو زمونږ د شهیدان الته ورسوي دا واپس کړو او شهیدان د دې سره لسنه شهیدان شوی سو تنه ورکتی دیرش کسان ورکتی کړ بشپېته وکي دیرش خدا شو دیرش ورکتی وې زما دا دیرش کسانو معلومات پکوم ځان سره مرګري روان کړو چې په کافرو حمله کو روان دي پدې کې نو تر وګو شو داسې आवाज تر وګو شو د اسونو د خپو چې وای قتل سکسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تلی وای موږ چې کافر په منډه شو موږ پسې ورستو روانو هغه په دې دشتو کې زغلول په دې دشتو کې ته نورم ډیر شي مردار کړی دي وی ښا نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورتی 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیب صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه شپېته تنو دی یوازې مقابله شروع کړه دي زرار ابن ازور رضی الله تعالی په شپېته تنو کې شل پهلوانان مردار کړو هغه سلويختنه او تختیدل اصلويختنه او تختیدل داسې پهلوان او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په یستو کمیس په د بدن نه یستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وته زغره مره به نه چوره چاته تاسو کو زغره خونه چینو دا کمیس ولي وباسي دا ولي وباسي دا زکه وباسما اس نه چې کافر وو چې د کمیس ته لاندې به زغره چرته دا ونه چې د کمیس ته لاندې زغره چولې دا نو زور تخپل بدن خو هم چې په بدن می څه شي نشته خټه ډار باندې راځه دا بربند زکه وزم چې دا کافر را باندې خبر داډه حمله کوي دا څه خو
عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوندې آزاد کړی دی بیا زرار ابن عزور رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دی خالد ابن ولید زه ډېر او جړل 15 تنه صحابه کرام مې وسم گرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمون 15000 کسان او هغه 50 تنه 15000 کسان رانه وجری دي دیارجان ډېر څه غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي نیوتن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه گرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دلته رارسي نو چې دلته راشي نو گرفتار به کوي وبه وجنې دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبل الله ابن سهيم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغه ته وایا چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه راغی چې غيواله نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته وته استاسره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ویل وزیما استاسره هم دی زما ابو عبیده وته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یم دغه یادو ما هرقل بادشاہ چې موږ دغه په لاس روغ کو خالد ابن ولید زما په لاس روغ کوي او زه روغ ته تیار یم وی څنګه روغ کوي وی هغه د الته غواړي او چې راشه خالد ابن ولید استه وخته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانا دوکه در سره کوي مزه نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا خپل 15 ملګری راولم یا به ما شهید کړو یا خپل 15 ملګری زما د روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخ کړي پسې ورپسې دی انته کې د کافر پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کړه چې د کافر پاټک راغی هغه ورته د اسن راکوشه مخکې دیارجان بادشاہ ناسته دا بیا د بیره چې په اس باندې ورځي راکوش رخته خالد بن ولید وی زه میلمه ما او د میلمه خلک بی عزتی نه کوي تاسو ما د اسنه کوزوي دا خو زما بی عزتی ده مونږ خدای میلمه ډیر عزت کو تاسو زما بی عزتی کوي دا ز جبل الله بن سهيم غسانی او سره هغه پټک هغه پوجان ورته مونږ رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتا تاسو داسې رواج دی جبل الله بن سهيم ورته او مونږ عرب د میلمه بی عزتی نه کو وی سید مخ کې ځای په اسبانی ززا د پریخو تلګ ما خلاف بل پاټک راغی هغه وته راکوشه وینه کوزیګم تاسو میلمه بی عزتی کوي بهر هغه ډیر ظالمانو دی د اسنه راکوس په اسمه مخ کې نه بیاي ځکه مخ کې دیارجان نسته دغه بیا ادبی چې تاغله په اس باندې ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوش شو اوس اسی التو تړو ته داس را لدل تو تړو اسو تړو یو طرف ته 15 لاکه پوج پروت ته بل طرف ته 15 لاکه پوج پروت ته دیارجان بادشاہ په منځ کې ناشته په خشک بیابان کې ورته یو بادشاہي ځای رخصوي دي قالینونه خورشوي د سرو زرو کرسي په پرتی دیارجان بادشاہ ناشته خالد ابن ولید تور راغسته دا او د امسا په شانتي ټانکورې په شانتي پزمکه لګي په منځ کې روان دي دا تور پزمکه لګي روان دي دا څنګه انسان دی هغه خالد ابن ولید ډیر پیجندو ځکه یو ځل د 15000 کافر په یو لاس مردار کړیو خالد بن ولید په یو لاس 15000 کافر مردار کړیو نو هغه چې ولیدو چې موږ دا په شان ته لګو مرداري کې 10 څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شان روان دی تور پزمکه لګي او روان دی پوجو ته یو خپل خوا ګوري دیارجان بادشاہ له چې ورسېدو هغه ځان ته بل د سرو زرو کرسي خوا د توی کېنه په دې کرسي کې نه خالد بن ولید چې الله ته اوچا تکلا کرسي په والا خو ورته وکړه کرسي په لته والا دیارجان بادشاہ درته مونږ درته عزت درکو ته په خپل ځان به عزت کوي مونږ درته د سرو زرو په کرسي کې نه تا په لته والا
وسره زمونږ د پاره عزت ته خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو غوتای نشي استعمالول په کرسي به سکینه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړو نه وس خزي رخصي وي دي سړی نه په کویدن کې د سرو زرو غوتای وړي دا نه ځان له خزر رخ کړي داسې د کدا سینه ده الګ نه د سرو زرو غوتای وړي ولې دا خزر نه وي دا کو چې کوم د بغیرتوب رسم یې په مونږ کې موجودي الګ د سرو زرو غوتای د سره په لاس ولې نشي دا حرام ده خالد بن ولید هغه کرسي پلته والا موږ له په دنیا کې د سرو زرو غوتای استعمال جایز نه تاسو را تر سرو زرو کرسي کړئ پس مکه کې ناستو تورې ځان ته داسې ټک والا وای درولا هغه دیارجان ورته وای پیسې بدر کو او زید شام پرې دی شامو پرې دی خالد بن ولید رضی الله عنه ته فرمایلی ستا خبره پوره شو وي او موږ ته زمون پیغمبر درې خبرې کړې دي وې کمی درته کړې دي وی اول راته دا وایي چې ته و چې مسلمانان شي وی دیارجان ته مسلمانې کې وینا وې دغه خبره راته دا کړې چې ټیکس برا کوي ټیکس راکای وینه درکو وې درېمه خبره راته دا کړې توري ته اعلان کو ورته وایي چې بیا jihad ته تیار شي جنگ ته تیار شي نو دیارجان پوښت आवाज کوي تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه مونږ په دوکه راغوښتره وجنه یې کنه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو توري راوستي کنه خالد بن ولید چې تور تاوکړه او د بادشاہ پر سټی کې خدا او په خواته وکړه پر سټی ولا کې خدا ما خو به شهید کې خړم به ما د دیارجان سره والی استاد د گورنر سره به ماړم به زولې ای کرنل ورته گزار ونه کوي سړ نه وای گزار ونه کوي سړی خو زولې و ما چې دا څه وکړه کړه نو خالد بن ولید ته د دیارجان ډیر می خوښ شو په دې غیرت باندې ا کافر په مین شو چې دا څنګه سړی دی د لسلا کپو تر د نشه خبرو ته وګوره خوښ شزړې په ورغه دا څه کار کو کنه لاس وتر اوګت کو دی بادشاہ ای دوستی کو مرګتیا کو ولی کو کوستاسو مسلمانانو زه گرفتار کوم ته به ما آزادای او که زما مرګرو ته گرفتار کړې زه به تا آزادو مروري کو خوښ می خالد بن ولید ولدا الله سونی ولا سول ټیل وو د مسلمانانو د کافر ولی نه کیږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زبستا خادم یم زبر خپل تناسب اول مسلمان شه دیارجان ته مسلمانې غم خونه بیا دیارجان بادشاہ خپل سر تلاش کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلې پیل شوی هغه ولا ورکړه دا ټوپۍ په هدیه کې والا او مال دې خپل ټوپۍ په هدیه کړه به زما سر استاد الله اس نه خي خالد بن ولید د خپل سر نه ټوپۍ تلاش کو وری ولکړه دا والا تر سره زما د لاس نه خشوا او ته کافر زستا ټوپۍ نه خلوا تر کافر هدیه نه قبلو ما هغه به کې ملغلې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاہ وی تاسو عجیب سره دی پوی ته وی په دغه گزار نه کوي دا زما میلمه دی د خپل ځای ته بالکل روغ رمټ واپس کوي روغ رمټ خپل ځای ته په وختو ولا ونه بلسای خو د مال خپل ټوپۍ هدیه راکړو زما هدیه نه قبلې وی د زما سره 15 کسان گرفتار دی هغه ورله ز په توخپه کې ورکوما 15 کسان چې ما سره کم گرفتار دي هغه ورله په توخپه کې ورکوما او هغه سره مرګري کوي خالد بن ولید خپل 15 صحابه کرامو مخ کې را روان دي تور پزمکه باندې لګي او را روان دي د کافرو د لخرو نه وروته چې صحابه کرامو اواز نظر په ولګي د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چې کړي حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر پا اللہ اکبر پا لا الہ الا اللہ او پا نبی علیہ السلام پا درود شریف سر پا لوڑ آواز بانی چغی شروع کرے دو دیر زر صحابہ اکرامو آواز شروع کرے سمر پا تیزہ چغی شروع کرے یو روایت کی راضی وی حتی جوابته الجبال حتی دردی پر جغرون ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سره تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا د واپس راځي د غرونو نه انګازې رالی د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولې شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلې شي دا د 2000 صحابه کرام عمل دی
هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام علی رسول الله د په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چیغې کړې دی وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو نه ورځې جنگ مه کوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نه ورځې جنگ نه یو ورځ جنگ وشو بیا نه ورځې جنگ نه مسلمانان دی خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوی جنگ بندي ده جنگ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو درنه پاتې نشي یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 15000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا وجنه مسلمانانو ته فتح ولګیدا نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15000 فوج کو صحابه کرام په خي طرف چې کم 15000 کسانو د هغه امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی وګرځاو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس په یستو هغه پهلوان صحابي نو د خي طرف د 15000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رالو زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پسپا کو وزغله په 15000 کسانو باندې 2 لک کسان وزغله ول سيت مردار کړه او تختیدل خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو کافر 2 لک فوج په رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویل زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته رووتلې د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خوروا خولته ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خوله رضی الله تعالی عنہ دا بار ته رووته دام ډیره بهادر و خور او دواړه یو شان بهادر لوړې راواغستې لرګې او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو دغه د اس تخپې به پیوالي د مسلمانانو د اسونو د خپې به ولې راتاول به وي چرته تختې مونږ چاته پرېږدی مسلمانان بعضی زنانه راغلي ماشومان په غېږو کې نیولي مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وي دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تېښته روان یئ زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کړو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ولې غیرت ورکړو وي دا ماشومان چاته پرېږدی مونږ چاته پرېږدی خولته ابن ازر رضی الله تعالی اول هغسې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې په ولې ورته اول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لک فوج هغې ته هم شکست ورکو هغې ته هم شکست ورکو بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4 لک او 15000 کسانو بیا شکست وخوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتي خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاہ ته چې دا خبر ورسېدو ډېر سخت غوسه شو عجیبه خلک یې د 2000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لېږم او واپس راتښتی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وی د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه
او دا د جنگ درېمه ورځ کېږي. نو یو پهلوان ته کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و. دیارجان ته وي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه پخپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې ومه چې مقابلې ته مې راوځئ. نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نور سره بیا وروسته ګورو. دیارجان باچا ورته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی. دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس و او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ. دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور مونږ داسې غر راغی ته د مقابله بلا څوک کوي. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل مقابلې ته څوک وځئ که زه پخپله وځم دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه پخپله وځم. نو زرار ابن حضر رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مو زه ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو. دا زرار ابن حضر رضی الله تعالی ته ما تېره جمعه کې ویلي که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به ورته قمیص پې ورتاوه وی ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده. ده وی زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو. زرار ابن حضر رضی الله تعالی اس ته وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو. خو دا د عربو عادت و چې دوو تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېر ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله دوه تره به وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه. نو زرار ابن حضر رضی الله عنه مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشه کوي کافرو هم تماشه کوي. زرار ابن حضر رضی الله عنه فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پې د تورې ګزار کو یو کړنګ به یې کو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته یې زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والې ډونګو رانه نو ما چې به ګزار کوم لاندې به لګېدو لاندې د هغه څه وزغره وه ما چې یاره د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځاو او چې اس مې راوګرځاو مسلمانانو ته راپه تېښته شوم چې راپه تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشی کو. زرار ابن حضور مخکې د پاس باندې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتي رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه نو زرار ابن حضور رضی الله یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا قیزه یې پې جوخته راوکاږله یعنې بریک یې ورله ووه او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن حضور په دې خپل اس قیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ورته اس ډایرک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه راوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوابتې وتي نو چې زرار ابن حضر هم په دې اس کې زر وکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روان او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر و ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اس یې په دې مرۍ کې ولګېد جو اس یې مردار شو اس یې مړ شو اس یې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن حضر رضی الله عنه ته دا کافر وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو نو زرار ابن حضر رضی الله عنه او زه عربي او دوکه خو تا ته پته نه ده جنګ ته راغلی یې او الحرب خدغتون جنګ خو دوکه ده په جنګ خو کېږي په دوکو باندې جنګ منې او دوکه نه منې جنګ کې خو یې دوکې جنګ ته راغلی دغه کافر ورته وایي زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه پیدا درکړه څه چل دې وکړه زه خو روغ یم څه چل دې وکړو دوکه دې وکړي چل دې وکړو نو زرار ابن حضر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دی خو په اس باندې زرار ابن حضر او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې توره تاو کړه جو سټی تی وو ځکه چې اوس خو په زرار ابن حضر هم اوچتو کنه او دی لاندې نو چې توره تاو کړه د کافر نه سټ وو
او چې سټي و راکو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو دا هغه چې کوم صغره او جامع او تور او هغه ارسه ته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن ازوري دا به زمای دا به زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز و سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان به بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو که یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سین نه ده دغه مسلمانی نو زرار ابن ازر رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړي دا به زما یو وی دستا دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دستا دی ال تک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم سړی ته مستر کې غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلق ته دیار جان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو ودا سه او کوي کنه چې 1 لاکھ پوج په دی یو غونډي باندې کې نه او 1 لاکھ پوج په دی بل غونډي باندې کې نه او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره یي نو تاسو په دا 2 لاکھ کسان په یو ځل په دی باندې غشرو وروي دی باندې خبره یي دی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو په یو ځل باندې غشرو وروي په یو طرف باندې په غونډي باندې 1 لاکھ کسان د شپې کې نه ولیو په بل غونډي باندې 1 لاکھ کسان کې نه ولیو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نا خبره وو په دې دوران کې به دغه شو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به دغه شو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې وته د 200 صحابه کرام سترګې وته دغه ته یوم التعویر ویل شي تعویر د عور نه د عور کوکستر کی ته ویل شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوکستر کی شو یعنی سترګې وته 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړی ګوره ښا بیا هم شکست نه تسلیم کړي بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانانو خطر واغه کسانی مردار کړه سي وزغلول چاوي وزغلول په دې دوران کې چې ما خام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرونو مخامه ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې تاسو مدد وکم چې دا کافرونو شکست ورکم مدد دی کولای شم ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کې وې زه د عیسایانو لوی پادری مدد دوی مولای ما خجه د دوی پادری او د دوی مولای نه بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې کم طرف رااله ادا سي چلو شو کنه چې موږ دغه په دې خار کې زمون کورونه دي وی زمون د په چراغه نو زمون د زنانو بی عزتي وکړي زمون د کورونو بی عزتي وکړي نو زلال مخبل بادشاہ ته شکایت وکړو چې دا پوج را لګل دي زمون ټول زنانو دی بی عزتي کړي وی هغه زما خبره تاړو وک کې نه خودو وی دا مې پړه کې راغلي چې دوی له بو عزت دي زور ورکوم چې یاد به ساتي هغه کوم خبره ونه منله پس تاسو په لاس ورته سزا ورکوم ای څنګه عزت داسې کوم کنه زما دوی ته دوی زما خبره مني ذکر دوی پادری ما د دوی مولای ما زما خبره باندې ډیر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ته رډي ساتي تیار ساتي او تاسو به زر اسونه راولای زر سوارو او د دوی په خوا کې به اسې تیر کا خو واپس پر اتخته گیر خونه کی اسې به اسونه دوی په خوا کې تیر کوي وی خو کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وخا چې څنګه شپه شو دا وی ته تلیو هغه خپل کسانو ته وی ما تاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتي هغه ته وی ښا دا خبره خو ځکه یقینو چې دوی مولا او د دوی پادریو دا خبره یقینو کوي وی خلاصتي په دې دوران کې یعنی منی مشپه شو د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونو رااله غوي ځانونه تیار کړ چې به مونږ عمله کې خوشپه مسلمانانو خاصونه اسی وزغله ول واپس رالو یاره سړی خبره رښتیا و عمله وشو په حساب پوه شو چې چلو شو چې سار شو هغه پادری راغی هغه مولا د عیسایانو وی ما خو چې پتا سو به حمله کې خو در سره بل چلو کو ویسي چلو کو هغه په دریاب پوری وتلو گرفتار کړي تاسو د شاغاړي رالو پتا سو او په دریاب پوری وتی د شاغاړي گیر کړی
شپې تلي په دریاب پورې وتی دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو په منځ کې ګیر کړئ ویسي چلو کو ورشئ لاړ شئ پسې موږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته موږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی موږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښی د تېروتو چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شابه دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخیسته ښه داسې بدل یې ترې واخیسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر و سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه دغه په مشرۍ کې 9000 پوج د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو خو هغوی لاره خطا کړې وه لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو له رالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په دې مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000 چې مسلمانانو پې شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې اثرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي څلورمه ورځ ده چې 9,000 پوج د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول په آسونو ناست او نیزې نیولې په نیزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل که تاسو چېرته راغئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خط رالېږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو له راورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره وي تاسو ګورئ نو چې څلورمه ورځ شوه که نه دوی ته وي وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9,000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9,000 نور پوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9,000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه پوج یې اوسغلو 10 لاکه پوج یې وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولو شروع کړو صحابه کرامو دفن کولو شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4,500 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4,500 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4,500 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نګرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ده که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع مې د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې لپاره چې د خپلو اکابرو دغه نه خبر شئ که نه 10 لکه او د 15,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 22,000 څو کسانو 22,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 22,000 صحابه کرامو
او بیا د 80,000 کسانو مقابله خالد ابن ولید په 80 کسانو کړی و د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کړی و په 80 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په خي طرف رااله 2 لاکه په پوج په ګس طرف رااله مسلمانانو ته څو تنو وشتل 15,000 دام یو دور دام د اسلام یو غلبه وا دام یو جذبه وا دا نو چې مونږ کم یو دا زیات دي داسې واقعات او بیانات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक की چې همیشه د مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې داسې بیانات واقعات تاسو مهلا راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکي او خپل ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کې والسلام جزاکم